بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاکه د صحت نه به مزه اهلی. الله پاکم خوشاله آباد او تر تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د قوت والا وظیفه ده او ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. ډیر مرګري دا تاسو کې چیرې د مه د ښکلا لپاره داسې وظیفه راته ووهه چې زموږ د مه او زموږ د حسن دا نورم سیوا شي. دغه رنګې حسن دا په دوه قسم باندې دی. یو د مه خوبصورتي د حسن دی، یو د زړه رڼا ده د زړه حسن دی او د زړه ښایست دی. نو کله چې زموږ ستاسو زړه دا روښانه وي نو زما او ستاسو مه به هم دا روښانه وي. او یاد ساتئ چې زړه دا په بدن کې د باچا حیثیت لري. چې کله باچا ټیک شو نو ستا مه به خود د ټیکېږي. کله باچا خوشحاله و نو دغه رنګې ستا مه به هم برابرېږي. چې کله زړه خوشحالي فرمایي چې ټول بدن دا ورسره خوشحالي او ټول بدن دا تر او تازه وي. نو که په زړه کې ستاسو غلط خیالات راځي، 24 غنټې نیګیټیو سوچونه راځي او دغه رنګې 24 غنټې مایوسي پکې راځي او دغه رنګې هر طرف ته زړه تش تش کېږي. بعضې وخت کې زموږ داسې رونه وي، داسې خویندې وي، هغوی دا وایي چې زموږ دا زړه مکمل ګډوډ دی. مطلب دا وي چې سمه تیاره پکې ده. تیاره د دنیا نه وله خوراک خوند ورکوي، نه وله څښاک خوند ورکوي، نه بار چې ته ګرځېدلی خوند ورکوي. 24 غنټې داسې مایوسۍ کې ژوند تېروي. ته وایې که دوی اړو په دنیا کې پیدا شوی نه وي. نو د زړه د خوبصورتۍ دپاره، د زړه د روحانیت دپاره، د مه د خوبصورتۍ دپاره، د مه د حسن دپاره، د مه د جمال دپاره ما ستاسو دپاره د سورة نور یو آیت راوړی دی. ډېر زیات زبردست آیت دی. زموږ هغه رونه یا زموږ هغه خویندې چې د هغوی مه باندې دانې وي نو دا وظیفه د هغوی دپاره ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو د مه د دانو د نجات دپاره دا وظیفه یو سړی کوي نو بلکل د مه نه مې دانې لر شي او مه بې اوار شي. دغه رنګې فرمایي که په مه باندې چیرسري وي او د هغې دپاره څوک وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې د مه نه به چیرسري داغونه دا به لر شي. د مه چې څومره مسلې وي، د زنانه وي، د نارینه وي، انشاءالله العزیز الله پاک په د دې آیت مبارکه په وساست باندې په برکت باندې دا ټول مسائل محترم او دا به حل کوي. که دا وظیفه زموږ خویندې کوي، که دا وظیفه زموږ ورونه کوي. د مه چې څومره مسلې دي د ټولو مسلو دپاره ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې ډېره زیاته زر اثر کوونکې ده. د قرآن مجید آیت دی اثر به ولې نه کوي؟ نو انشاءالله العزیز په شریکه باندې دا وکړو نو ډېره زیاته پیدا به وکړي او مخکې څومره چې زموږ ملګري دي هغوی سره شریک کړو نو انشاءالله العزیز پیدا به ډېره زیاته کوي. راځئ چې ځو د لومړۍ وظیفې طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نو دا به سهار ماښام درې پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد درې پیرې دا ووایو مسلمة لا شیة فیها
مسلمة لا شية فيها. بیا به د هغې نه بعد یا نور سل پیرې وویل. بیا د هغې نه بعد دا به لاسونه باندې دم کو، خپل مخ باندې بیا راکاږو. یو خبره. دویمه خبر دا چې دا به دم کو په کریم باندې، او کو هلکان دغه کریم لګوي، کو جینکۍ لګوي، نو انشاءالله العزیز دا به ډېره زیاته پیدا کوي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.